او ملکن ډیویژن چې د هغې آبادي تقریبا 15 لکه ده او 15 لکه ده او دلته چې کوم دی خلک چې کوم دی د پیټرولو د لاسه ډیر د ستونزو سره مخ دي. د خلکو مسلې که تاسو وګورئ دلته که تاسو وګورئ چې دلته چې کوم پیټرول پمپونه دي په هغې ته د شپې په 9 بجې پیټرول چې کوم بعضې پمپونه دي او بیا خاص کر کوم سرکاري پمپونه دي چې هغې ته پیټرول راشي نو د هغې نه پس چې کوم دی هغې ته خو یو د خلکو د سهار نه قطارونه ولاړ دي. بل طرف ته که تاسو وګورئ په سوات کې د 150 او 200 روپو پورې چې کوم دی په مختلف علاقو کې د پیټرولو پی لیټر میلاویږي. خو که په دې حالاتو کې تاسو وګورئ چې کومې ستونزې دي، د پیټرولو مشکلات دي، د کرونا مشکلات دي، بجلی نشته، سوی ګیس نشته په سوات کې. په دې ټایم کې که تاسو وګورئ او دویم طرف ته تاسو وګورئ نو په دې کې د انتظامی رول د نه برابر دی. په سوات کې چې کوم ډیپټي کمشنر ناسته یا انتظامیه ناسته ده یا د هغو نور افسران ناستي، هغه د خپل کورونو پورې په خپلو دفاترو کې هغه کورنټاین شوي دي او د خلکو مسلې یا ستونزو طرف ته د هغو هیڅ توجه نشته. پرون نه په بل اوس چې کله زما د ډیډک کمیټۍ چیرمن او مقامي ایم پی په زلکیم سره رابطه وشوه نو هغه د هغې نه پس راووتو د پیټرول پمپونو د دې معاینه یې وکړه. خو د افسوس خبره دا ده چې دا د ایم پی ای یا د ایم ان ای د وس خبره نه ده په ټول ملک کې چې کم بحران دی او بیا چې خاص کر د سوات د خلکو سره کم امتیازي سلوک کیږي. که تاسو کتلی وي جی په دې ټایم کې زمونږ د وزیر اعلی تعلق د سوات سره دی، زمونږ چې کم وزیر مواصلات ته مراد سعید صاحب د هغه تعلق د سوات سره دی. خو د هغې باوجود چې کم دی د سوات سره دا امتیازي سلوک کیږي. او بل ورځ زما اسلام آباد ته ویزټ شوی او زما په پیښور کې د انډورمنټ کمیټۍ چې کوم میټینګ و د اجمل وزیر سره زما د هغو سره میټینګ شو. هلته چې کله زما لاړم نو هلته د پیټرولو صورتحال چې کوم دی هغه د سوات نه بالکل مختلف دی. هلته ښه ټیک ټاک په پمپونو کې پیټرول میلاویږي، خو په سوات او ملکن ډیویژن کې چې کوم صورتحال روان دی نو هغه ډیر زیات تشویشناک دی. په دې ټایم د پیټرولو د لاسه هسې هم د کرونا پروتوکول یا د هغې د لاسه په سوات کې په سیاحانو باندې چې کوم سیلګري دي د هغو په راتګ باندې پابندي ده. خو د هغې باوجود چې کوم مقامي خلک دي چې کوم د دې ځای اوسېدونکي دي هغو سخت د ستونزو سره مخ دي. که تاسو کتلی وي جی په سوات کې پبلک ترانسپورټ چې کله کولاو شو په هغې کې د سوات چې کم تحصیلونه دي کابل، بحرین، مدین، کالام، ملمجبه یا د دې ځای چې شنګلې ته خلک ځي او ګلګت ته چې کم خلک ځي نو د پبلک ترانسپورټ د پیټرولو د لاسه د هغې پایې چې کم د هغه مکمل وردېدلې ده او چې کم مسافر دي هغه په دې ټایم کې سخت د ستونزو سره مخ دي او خلک په خپل کورونو کې او په دې کې دغه شی په دې وجه که موږ وګورو د منګوري ښار بازارونه یا د نورو علاقو بازارونه په هغې کې ترانسپورټ چې کوم دی د نش برابر دی او خلک چې کوم دي هغو ته ډېر زیات مشکلات دي او ستونزې دي. ډېره مننه ستاسو نثار صاحب او ورسره راغلی مېلمه چې دی شهزاد عالم صاحب، ستاسو مننه او ډېرې ښکلې خبرې مو کړې، زیات معلومات مو راکړل د پښتونخوا په اړه او خاص کر د سوات په اړه. سند کې صورتحال چې دی هغه د کوم چې د کرونا وایرس چې کله راغلی دا تقریبا 4 میاشتې کېدو واله دي. په دې کې چې دی موږ ډېرو خلکو ډېر زیاتې ستونزې دي چې کوم څیزونه موږ ګورو چې د روز چې کوم هر ورځ چې خلک استعمالوي د روزانه چې کوم څیزونه استعمالوي